سواد پی کې 7 کې ضمني انتخابات روان دي او دا وخت چې د مختلف پولیس سټیشن باندې چې د کوم د پاکستان تحریک انصاف مشران دي هغه وزټونه کوي. دا وخت د سواد نوې منتخب شوی میر چې کوم د شاهد علي خان هغه په پی کې 7 کې موجود دي. هغه مختلف پولیس سټیشن باندې ګرځي وزټ کوي د هم ګرځي کانجو پولیس سټیشن تاسو وکړئ نورم تاسو ګورئ روانه پوزیشن سره سګنای چې کوم دا سیټ د دې مخکوم پی ډی ایم چې هغه ګټلو اوس بیا به د سیټ باندې چې وقار خان د وفات نه پس به د مقابله روانه ده سګنای دا به دوباره په دې باندې پی ټی آی ته کامیابی حاصل شي وکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې تاسو ته پته ده چې د امپورټډ حکومت چې کله راغله ده نو ټول دنیا کې بیا په پاکستان کې بیا د دې علاقې ډیر شعور والا ډیر عزتدار خلک ته هغه ټول ته پته ده چې نن پاکستان په کم پوزیشن ده. د خلاف تاسو ته پته ده پاکستان تحریک انصاف یو طرف ته ده پورا پی ډی ایم بل طرف ته اته نه پارټیان چې دي دا بل طرف ته ده. خو ان شاء الله تعالی د امپورټډ حکومت د دې مهنګای خلاف د دې پی ډی ایم خلاف ان شاء الله نن ریفرندم ده او په باري اکثریت په ان شاء الله پاکستان تحریک انصاف ان شاء الله دا سیټ ګټي. شاهد خان نن خو چې ضمني انتخابات روان دي خدای او خمقم ده تاسو نه میر چې کوم د سواد منتخب شوی دی او ډیر تاسو ګورئ د سواد چې کوم زم تاسو واسه بل میټینګ کړو دا شند هسپتالونو د جیل چې کوم ځکه مسلې دي خلکو ته تاسو الته وزټ کوئ ګرځي ځان د مسلونو خبروي ویژن وسره په دې حواله باندې نن په کابل کې موجود دي نو خلکو ته سوال غواړي دا چې کوم تاسو وزټونه کوئ دا سي وزټونه دي یا به دغه تصویرانی کنه عملی کار به روان ویژن خو زمون د خان سه ویژن د کم غریبانان خلک چې د دې علاقې مونږ بار دا وایو ټول محکمو ته ټول ډپارټمنټ ته چې زمون د خلک چې د لګ ریسپیکټ د دوی کم د کارونه دی واړه کارونه دي دا د دوی د کور په دهلیز باندې وشي دغه زمون ویژن دی او کم چې انصاف ته مونږ د انصاف په نوم راغلیو چې هغه هر یو کس ته دغه په ځای کې تاسو به کتلی 70-75 سالو شو چې کم په پاکستان تحریک انصاف په دې 15 کالو کې د 230 ارب روپو په سواد کې میگا پروجیکټس وي د دې نه بل غټ ثبوت نشي کېده. انصاف کارت تاسو ګورئ د صحت کارت وګورئ د ایجوکیشن کارت شو وسو د دې علاوه نور ډیر زیات انقلابي کارونه دي چې هغه زموږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت کله چې خان صاحب وکړي دي نو ان شاء الله تعالی زموږ دا ویژن دی کم چې د خلکو په باندې اعتماد کړی دی او اعتماد کوي ان شاء الله موږ به د دوی اعتماد چرته نه خرابو او د دوی کارونه چې دا به د کورونو په دهلیز باندې اخیری پوښتنه تاسو د پارټي په حواله کوم که تاسو کتل تاسو سره په دې مبارکیان نه پس خلک کینی باسي تاسو په پی ټی آی کې خپل اختلاف ډیرو چې کوم ناراض کارکونانو یا چې کوم مشرانو هغه هم راځي تاسو سره نزياتي خلکوم کینی نو څنګه تاسو یو ځوانوم یا جذبه لوی ده چې کوم د پارټي کې لګ ډیر خفګان راغلی نو آیا تاسو د دې سیټ لوچ چې دا پارټي به تاسو نور منظم کړئ دا به مخ کې بوزه مونږ چې کله په خپل هم راغلی او به حیثیت ورکر مونږ کار کړی دی او کم چې زمونږ تاسو وویل چې کم مرګري خپو نو زمونږ مقصد هم دا دی ځکه د هغه مرګرو ډېر زیات مهنت دی په دې پارټۍ کې چې 20 سال تیر کړي څوک د 1996 نه دی وړو خبرو باندې بهرحاله خپه دي زمونږ د مهنت هم دی او جدوجہد هم دی او د الله پاک نو سوال هم کړی دی چې زمونږ څنګه پاکستان تحریک انصاف یو کور یو خاندان دي چې موږ راغون شو او د دې خپل علاقې لپاره کارونه وکړو نو هغه مرګري هغه کم چې دی هغه راځي زموږ سره کینی ان شاء الله تعالی هغه زموږ رونه دي په کور کې اختلاف راځي خو کور څوک پرې دي نو ان شاء الله به واپس راځي زموږ سره په دې قافله کې شامل مرګري وي. ډېر مننه غوښتونکو دا شاهد علي خان د سټي میر د دې خبرې تاسو اوریدي او دلته دا وخت چې کوم تحصیل کابل علاقه د حلقه د پی کې 7 دلته ټرن اوټ چې فل حال کم روان دي ووټ بچ دي کاغه زنانه دي او کنارینه دي ډېر د اوسه پورې ډېر کم روان دي ووټ ډېر کم کاس کیږي او خو اپوزیشن چې هغه به د 15 نه پس پته لګي چې اوخ چې هغه په کوم ډاډه سملی. جی